أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جدید انا ترغیب دے تبلیغ تا چونکہ تبلیغ دا ټول امت اجتماعی ذمہ داری دا. زموږ استاد دا ایمان دے چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نفس تر قیامت بل پیغمبر دنیا تا راتلو والا نشتا. دا ذمہ داری د دین الله ټول امت باندې اچولې ده. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی پتا سو باندې خپل ځان یعنی د خپل ځان فکر وکړئ. لا یضرکم ضرر بدر و نرسی تاسو ته من ضل سوچ گمراه شو اذ اهتدیتم چکل تاسو په خپل په هدایت باندې شوي. علیکم انفسکم د خپل ځان فکر وکړئ. پسو گمراه شو نو داوی ضرر پتا سو نشتا. دیر خو بظاهر دا معلومیږي چې تبلیغ ته حاجت نشتا. خپل ځان فکر او خیال وساته. دغه سوال ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم وش. هغه جواب ورکو لا یضرکم اذا اهتدیتم بعد التبلیغ. د دې نه مراد بعد التبلیغ. تا تبلیغ وکړو خپل ذمہ داری دې سر ته ورسوله کڅوک نه مني نو دا غیس وبال پتا نشته. نو لا یضرکم بعد التبلیغ. دویم جواب عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کړی دی. او هغه وایي چې دا آیت ډیر تاکید دی په تبلیغ کې. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو علیکم لازم دی پتا سو انفسکم اے اصلاح اہل دینکم. دبل اصلاح دا پتا لازم ده. علیکم دا وجوب د پارا لازم دی پتا باندې خپل ځان یعنی خپل اهل دین د اهل دین د ټول مسلمانانو نه تعبیر په نفس سره وکړو. یعنی معنا دا تبه داوی داسې خیال ساتي د دین په باره کې لکه د خپل ځان چې خیال ساتي. دا آیت دا په تبلیغ باره کې ډیر مضبوط او مؤکد آیت دی. دریم جواب دا دی چې دا په قرب قیامت چې کله قیامت را نږدې شي او فتنې ډېرې زیاتې شي او ته پوهېږې چې زما تبلیغ څه اثر نه کوي نو بیا څه وکړه؟ بیا بس د خپل ځان خیال وساته. په حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي نږدې ده چې داسې وخت به راشي چې خلق سره به ګړی او چیلۍ وي او دی غره ته به تښتي. دین به د فتنو نه بچ کوي. غره ته تښتېدل مطلب دی چې د خپل ځان فکر به وسرئ. دا زمانه ده چې قیامت را نږدې شي او تبلیغ څه اثر نه کوي نو بیا به صرف د خپل ځان خیال ساتي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی پتا سو باندې اصلاح د خپل ځانو. لا یضرکم تاسو ته ضرر درنکي من ضل سوچ گمراه شو اذا اهتدیتم چې کله تاسو په خپل پتا سو هدایت باندې الى الله مرجعکم الله طرف ته واپس تاسو جميعا د ټولو فینبئکم دغه الله به تاسو خبر کی بما کنتم تعملون هغه عمل چې تاسو دنیا کې کوئ. یا ایها الذین آمنوا شهادة بینکم
د دې نه مراد تلقین دی د قسم باسم الله چې تاسو قدمونه بخورئ د الله په نوم. نبی علیہ السلام منع کړی دا قسم به نه خورئ د غیر الله په نوم باندې. شان نزول د دې واقعې چې کوم دی آیات کې ته اشاره راغلی ده. یو مسلمانو داغنو مبودیل او دوا عیسایانو عادی او تمیم یا بعد وی تمیم او حاتم کې دې چې یو سړی دوه نمونه یو به تمیم او یو عادی او حاتم دا دواړه نمونه. یو مسلمانو دوی عیسایانو سفر باندې روانو. دا مسلمان بیمار شو. عیسایانو ته ویلې چې زه بیماری مکه زه مړ شوم ما کفن دفن انتظام به وکړي او ما سره چې کوم سامان دی دا بس ما کور ته ورسوئ. هغه سامان کې یو جام د سرو زرو. د هوښیارتیا دا وکړله چې د دې سامان پوره یو لیست تیار کو او هغه په دې سامان کې پټ کېښودو او دا یې ولیکل چې یاره زه بیمار یم که زه مړ شوم نو ما فلانکي او فلانکي ته وصیت کړی دی زما دا سامان دا به تاسو ته در ورسوي. مسلمان مړ شو. دوی کفن دفن وکړو. سامان یې چې وکتو هغه جام یې ترېنه پټ کړو. نور سامان یې وارثانو ته راورسو. وارثانو چې وکتو کاغذ دی پکې. کاغذ کې سامان لیکلی دی او یو پکې د سرو زرو جام دی. وارثان دی عیسایانو ته ورلو چې دې کې خو جام نشته. هغوی انکار وکړو چې موږ د جام نه نه خبر. کېدای شي دا کاغذ هغه مخکې لیکلی او جام هغه بیا خرڅ کړی چېرته موږ ته د جام څه معلومات نشته. وګوره دې صورت کې وارثان دي دعوه وکړله او عیسایان منکر دي. منکر له څه دی؟ قسم دی. هغوی قسم وخورو چې موږ جام نه نه خبره ختمه. لږې ورځې بعد دغه جام د یو زرګر سره پیدا شو. مسلمانان ورلو چې دا خو زمونږ جام دی. زرګر ویلې چې دا خو ما د دغه دوو کسانو نه اخیستی دی. هغه عیسایان یې یاد کړو. دوی ورپسې لاړو چې تاسو خو ویل چې موږ د جام نه نه خبر او تاسو خو جام په زرګر خرڅ کړی. دوی ویلې چې دا خو زمونږ جام موږ د هغه نه په پیسو اخیستی وو. موږ هغه وخت انکار ځکه وکړو چې جام خو زمونږ دی د هغه خو نه و موږ ترې راغستی. اوس ګوره الټه شوه خبره. عیسایانو دعوه وکړه د شرا چې دا موږ اخیستی دی او مسلمانان منکر دي. نو مسلمانانو قسم وخوړو چې دا جام تاسو اخیستی نه دی تاسو پټ کړی دی. نو جام واپس شو مسلمانانو ته. ګورئ ورته یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو شهادت بینکم گواهی ستاسو خپل منځ کې اذا حضر چې کله راشي یو کس باندې مرګ حین الوصیت په وخت د وصیت کې اثنان دوه کسان به ذوا عدل منکم د عدل خاوندان به منکم ای من اهل دینکم منکم من اهل دینکم یا منکم من قبلتکم او آخران یا نور وی من غیرکم من غیر دینکم یا نور کسان وی اغوی بگوی وکی. که شهادت شی نو شهادت د کافر منسوخ دی په مسلمان. اکو وصیت شي نو بیا صحیح دی وصیت کولی شي. ان انتم کو چرد تاسو ضربتم سفر کوئی بدمکا فاصابتکم راشبت اسبانی مصیبت الموت مصیبت د مرګ تحبسونهما ایثار بکی داد والا گواهانو من بعد صلاة پس د منځنا پس د مون به ایثار کوي قسم بوله ور کوي. د مون پس بوله قسم ور کوي. دې کې اشاره ده تغلیظ فی القسم. تغلیظ فی القسم یو تغلیظ به اعتبار المکان دی.
طالب زو خانه کعبه کی قسم درکو یا طالب زو جمعات کی قسم درکو دیتا وی تغلیظ بالمکان او یو تغلیظ دے فی الزمان حالکہ دا اختر پورز تعالی قسم درکو یا دا جمعه پورز تعالی زو قسم درکو نو تغلیظ پا قسم کے دا جائز دے تحبسونهما تاسبه سار کے من بعد صلاة فاسلمنا فیقسمان بالله قسمون بکری پرم دا اللہ بانے ان ارتبتم کتاسو شک راگے چی دا مال نرا کئی ان ارتبتم کتاسو شک راگے چی دا دروگو یو مال نرا کئی لا نشتری وائی بدوی چی منگا ناخلو بھی بدی بادی سمنن پیسی ولو کان دا قربا اگر کدا قسم دا چا خلاف کرو آغا دا منگا رشتہ دار ولی ندے ولا نکتم شہادت اللہ او نپٹو منگا گوہی دا اللہ دا طرفنا انا یقینا منگا ایدن پدا وکیل من الآثمین شبد گناہگارنا فینو سراک خبردار راغے چی دا غمک کے دو کسانو کو دروغ ویلی دی پا دروغ قسم کڑے چی جام من نئی خبر او منس کے جام داوی سردے فینو سراک خبردار راغے علا انہما چی دا غدوار استحقا اسمن اکتسبا اسمن کڑے دا دوارو گناہ دا دروغ قسمی کڑے فآخران اے فیقسمانی آخران فیقسمانی قسم بخری نور دو کسان یقومانی وبدریگی مقامهما اے مثل مقامهما داغی بشانتی یقومانی وبدریگی مقامهما اے مثل مقامهما من الذین دا کسانونا استحقا چه داود حق شوی و علیم پاوی بانی اولانی داولونا دا چانا بودریگی دا قسم دا اولو کسانونا آدھا مسلمانانونا اغوی نبودریگی یقومانی مقامهما من الذین دا کسانونا استحق علیم چه داود حق شوی و پاوی بانی داولونا فیقسمانی دا مسلمانان با قسم نخری باللہ کنن دا اللہ لشہادتنا زمنگا شہادتو دا لائق دے ستاسو دا شہادتنا سوال دا دے دا خو شہادت نا دے دا خو سے دے دعوہ دا لو جواب دا دے دی شہادت پا مانا دا حلفیہ بیان وہ شہادت پا مانا دا چا حلفیہ بیان فیقسمانی باللہ لشہادتنا منگا حلفیہ بیان احق دا حق دے من شہادت ما دوی دا گوئینا وما تدینا منگا زیتینکو انا یقینا منگا ایدن پدا وکیل من الظالمین و خامخا شبد ظالمانونا ذالکا دا طریقہ دا قسمو دا طریقہ دا قسم ادنا دیر نزدی دا ایاتو چدوی برات لرکی بشہادتی پا گوئی باندی علا وجہا پسی طریقہ باندی او یخافو یا بدویریگی ان ترد ایمانون چو واپس بشید دی قسمنا بعد ایمانی پس قسمنو داغینا واتقوا اللہ ویرگی دا لانا واسمعوا ووری واللہ لا یهدی القوم الفاسقین و یقینن اللہ ہدایت نکی قوم فاسق تا دا سے نافرمان چاگا قسمنا بدروغ باندی خری یوم یجمع اللہ الرسل یوم عامل لمقدر دے واسکرو یا بعضوی دا قالو بوئی دا پیغمبرانو لا علم لنا منتا علم نشتدے کلا یوم یجمع اللہ الرسل فکم ورچ اللہ جمع کی پیغمبرانو فیقولو اللہ بوئی ماذا اجیبتم سجواب ملوشی و اتاسوتا علیہ قیامت پا ورد باندی با دا پیغمبران را جمع کم او اللہ ویدوتی ماذا اجبتم تاستا سجواب تو قالو لا علم لنا منگتا علم نشتا سوال دا دے پیغمبران کچھ یا راغلی دیارا زمانہ کی یا چا منیلی دے و چاہتی نسے کڑے انکار کڑے دے دلتا سنگوئی چا لا علم لنا منگتا علم نشتا دے
خبر باندې نشو کولی. نو د دې څو جواب دي. یو جواب فخر الدین رازی کړی دی، ماذا وجبتم، تاسو څنګه جواب ملاو، ان تاسو څنګه منلې شوی بعد الوفات، تاسو چې دنیا نه راغلی بیا تاسو بارک کې د خلکو څه عقیده وه. قالوا لا علم لنا الا منت، به رستو پته نشته دی. دا جواب چا کړی دی؟ فخر الدین رازی. لا علم لنا بعد الوفات، منت د اس پته نشته دی چې د دنیا نه چې دی غرالو. دویم جواب ماذا وجبتم، څنګه منلې شوي وای تاسو، تاسو باندې خلکو ایمان راوړی وو نو به تاسو څنګه منلې شوي، تاسو د چا الہ او معبود ویلو. قالوا لا علم لنا الا منت علم نشته دی ببواطنهم، دا وی د زړونو د حالاتونه، منتا ظاهره کې چا الہ او معبود نو ویلې. یو طرف ته مسلمانانو هغه موږ اتباع کوله، بل طرف ته موږ منکرینو هغه زموږ سره دشمنی وا. د زړه حالات موږ ته نه دي معلومه. دا دویم جواب شو. البته دې کې بعضې زمونږ د پنجاب والا بریلین حضرات خدا وی چې پیغمبر خو صحیح عالم الغیب درس نه خبري، او دلته څنګه ویلا علم لنا، پیغمبرانو موږ ته علم نشته دی. هغه یو جواب کړی دی دلته. پوه شو دې بریلین وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو عالم الغیب دی، نو دلته څنګه ویلا علم لنا. نو هغه یو جواب دا کړی دی چې دا عاجزۍ په تور باندې به وایي. نو جواب دا دی چې دا عاجزۍ په وجه خو دروغ نه وایي، عاجزي وایي خو حقیقت کې وایي چې موږ ته علم غیب نشته دی. ډېر جواب دوی کړی دی وایي چې دا به پیغمبرانو باندې یره راشي، الله به تپوس وکړي قیامت کې دوی باندې به یره راشي. جواب لا يحزنهم الفزع الاکبر، پیغمبرانو نیکانو خلقو باندې به د قیامت په ورځ یره نه راځي، هغوی به د یرې نه محفوظ وي، خوشحاله به وي. لہذا پیغمبرانو هغه عالم الغیب نه دي. که وی نو د دې نه وروسته څومره آیاتونه سورتونه نازل شوي دي، بیا خو هغې ته ضرورت پاتې نه شو چې عالم الغیب وي. یوم یجمع الله الرسل، په دا ورځ باندې به راجمع کړي الله پیغمبرانو، فیقول الله به وایي ماذا اجبتم، څه جواب میلاو شو تاسو ته. قالو دوی به وایي لا علم لنا، نشته موږ ته علم، انک انت یقینا ته علام، علام مبالغه ده په عالم کې، ته ډېر زیات پوهیږي الغیوب، په هر پټ باندې په هر غیب باندې. اذ قال الله یا عیسی، دا یو رکو ده په دې کې الله احسانات بیانوي په عیسی علیه السلام، او دا تمهید دی د دویمې رکو دپاره. دویمه رکو دا ده اانت قلت للناس، ای عیسی علیه السلام تا خلقو ته ویلي چې زما او زما د مور عبادت کوئ. الله بیان د انعاماتو کوي. اذ قال الله، قال خو ماضي ده، تاسو ویلي دي که نه کله کله د مضارع نه تعبیر کېږي په ماضي سره لتحقق العقول، چې دا خبره یقیني ده، داسې ده لکه چې شوې ده. نو اذ قال الله، کله به الله فرمایي یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتي، رایات کړه زما نعمتونه علیک چې کړي دي ما په تا والا والدتک، ستا په والدې، اذ ایدتک چې کله ته ما مضبوط کړلې بروح القدس، په پاک روح سره چې جبریل علیه السلام دی. دا یو انعام. تکلم الناس، خبرې د کولې د خلکو سره فی المهدي، په زانګو کې وکهلن او په بوډاوالي کې. دا دویم. وإذ علمتک الکتاب، چې کله ما تا تعلیم درکو د قرآن والحکمت او د احادیثو.
دا دریم بعد النزول قرآن و حدیث میں تو خودلو پس دا اسمان نا چرا کشوی و تورات و الانجیل او علم تا تمادر کرد دا تورات و دا انجیل دا کلا قابل السعود دا خطلونا مخی و ایزا تخلقو چکل بتا پیدا کو من توینی دا خطینا که حیعتی تویری پا شکل دا مرغی بیزنی زما پا حکم فتنفخ فیها وکی بدی او پاگی کی فتکونو تویرن شوبا دا مرغی بیزنی زما پا حکم دا پینزم و تبری ولکما جوڑو بتا دا مورن چڑون پیدا شی شپگم والابرس برس مرض والا بیزنی زما پا حکم و ایزا تخرج الموتا او چکلتا برا راویستلو مڑی دا قبرنا بیزنی زما پا حکم ومنعام وَإِذَا كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ دا اتم کلا چه بچ کرما بنی اسرائیل عنک دتانا منم اکر بنی اسرائیل دتانا اذا جیتم چکل رالی بالبینات بواضح دلیل سرا فقال الذين كفروا والكافرون منهم ددوینا ان هذا ندی دا الا سحر مبین مگر جادو دی کارا وَإِذَا أُوحِيَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ دانهم کلا چه ما حکم کو حواریین تا ان آمنو بی چیمان روی فما بانی و بی رسولی او دما پیغمبر قالو حواریون ویلی آمنا من ایمان روی وشهد الا تقواشا بی اننا مسلمون و چمغتا بداری اذ قال الحواریون کلا چویلی حواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك يتاقشت دے سادربو ان ينزل علينا مائدة من السماء چه نازل کی پمنگا باندی او خوانچه دا اسماننا تیار خوانچه راشی سوال دادی هل يستطيعو ستا در رب طاقت شتا دا خود اللہ پا قدرت کے شک را گئے او شک دا اللہ پا قدرت کے کفری سو جواب دی یو جواب دادی چه هل يفعل ام لا هل يفعلو دا سی کئی او کو نی کئی کولی خوشی و چی کئی او کو نی کئی دیر قول دا دے چی دا نوی مسلمانانو دا اللہ دا صفاتونا خبر نو زکر دا سوال پا دی انداز سرو کو هل یستطیعو ربو کا ایتا قشت دیستا دا ربو دا نوی مسلمانانو دریم جواب هل يستطيعو اے هل يقبلو ستا خبر ستا رب قبلی منی او کنی منی ستا رب ستا خبر منی ایو نزل علینا چنادل کی پنبانی مائدتا من السماء او خانچہ دا اسماننا قال عیسیٰ علیہ السلام فرمائل اتقوا اللہ دا اللہ نبی رگئی ان کنتم مومنین قطع سیمان رون کی قالوا دویلی نريد منغارو ان ناکل منا چه خراکو کد دینا و تطمئن قلوبنا ام مضبوط شی زمن نظرنا و نعلم زمن یقین راشی ان قد صدقتنا چه تا منترشتے ویلیو تا منترشتے ویلیو بالنعم فی الجنہ چه جنت کے بدا سے نعمتو نئی عرشتے دی گورا دا منتو خود لیشو ونعلم ازمون یقین راشی بی ان قد صدقتنا چتا منترشتے ویلو ونکون علیہا او شبہ من قدیبانی من الشاہدین و دگوئی کون کنا قال عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام فرمائل اللہم ربنا اے ربت منگا انزل علینا مائدتا من السماء نادل کے بمنگا باندیو خوانچہ دبرنا تکون لنا عیدن شباز منگ دا پارا خوشحالی لی اولنا دا اولو خلقو اولو نمراد موجود چکم خلق موجود دی و آخرنا و درسو خلقو دا پارا و آیتا من کا یو نخا نشان بشیستا دا طرفنا ورزقنا رزق راک منتا وانتا خیر رازقینو یقینا انتا بہترین رزق ورکون کی قال اللہ بو فرمائل انی منزلوها زنازلو مدا پانچالیکم بتاسو فمن یکفر بعدو چاچ انکارو خود دینا فس منکم بتاسو کی فینی وعذبو دب عذابر کم عذاب انداس عذاب
لا وعذبه احدا من العالمین دا سی عذاب ورنکم یو کس تا پټول مخلوق کې سخت عذاب ور به حدیثو کې راځي چې دا مائده نازل شوا پدې کې عجیبا عجیبا خوراکونه د جنت دوی ته ویلې شو چې خوراک کوي خو ذخیره به نه کوي دوی خو هرسناک چې دا به ختم شي نو ذخیره کړه نو شادوغان او خزیرات ته نه جوړ شلو الله دې سي عذاب ورکم چې هغه بل چاته نه ورکړي وَإِذَا قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اعداد تمهید نبت مقصود الله عیسی علیہ السلام ته وایي چې عیسایانو بستا عبادت کو دا ته ویلو اذا قال الله كلب ويلا عيسى ابن مريم انت قلت للناس تا ویلو دي خلق تا اتخذوني جوړ کای ما او زما مور الہین دو خدایان من دون الله غیر د الله نه چونکه دا خبره ډیره سخته ده انت تا ویلو و عیسی علیہ السلام با دومره ویریږي د دې لفظ نه چې خلا به پیراشي د خلی په دې به د بدن نه وینه روزي او روب وی سبحانك اے الله تپاکی زما دا طاقت نشته چې دا څه خبره وکم خو به انسان ما کما ویلی وی ته نه خبرې ته پارس باندې پوي ګوري انت قلت للناس اتاویلی خلق تا اتخذونی ونی سیما او زما مور الہین دو خدایان من دون الله غیر دلانا قال عیسی علیہ السلام و سبحانك یا الله پاکتو ما یکون لی نشتا طاقت زما ان اقول چې زو یما خبره ما لیس لی بحق چې کما زما د پاره حق نشتا چې دی او یما ان كنت قلته کچرت ما ویلی وی فقد علمتا تا تب معلومی علما ندا ویلی تعلمو تپویگی ما فی نفسی صدما بنفس کی دیوالا عالمو زن پویگما ما فی نفسک اے ما فی ذاتک ستا پا ذات کی صدی انکا انت یقین انت علام الغیوب دیر خپویی پا ہر پٹکار باندی ما قلت لهم ما نو یریدویت الا مگر اغا خبر ما امرتنی به چتا ما تا حکم کڑیو پاغی ما باغ خبر کڑی دا چکم تاسو را تارات ویلو اغا دادا انی عبود اللہ عبادتو کی دالا ربی و ربکم زمام رب دے استاسم رب دے وکنتو علیہم شہیدن امزب دوی بانی گواہ حفاظت کا ان کے ما دمت فیم سو برز موجود ما فلما توفیتنی ارکلا چتاز وفات کرم دو تفسیر تفکیه دے کدا مکالمہ پا آخرت کشی ظاہر دا دا چی دا آخرت کی دا نتوفیتنی تاز وفات کرم او کدا دنیا کشی نبی تا پورا اوچت کړل ما اسمانونو تا سماویلی توفا کو معنا اخذ شیء وافیا پورا غسل د یو سیس فلما توفیتنی ارکلا چې زتا پورا واغ اوچت کړل ما كنت انت الرقیب علیهم یقینا ته نگهبانی پدوی وانت على كل شيء شهید ای الله تبارک باندې گواہی ان تعذبهم قتدوا العذاب ورکه فانهم عبادك داستا بندگان دی ان تعذبهم دا شرط جزاء صدا قطع عذاب ورکه فلا اعتراض علیک فتابانی سوک اعتراض نشی کوله ولی فانهم عبادك دا فانهم عبادك دا دلیل دا چا دی دا دی جزا دی لا اعتراض علیک فإنهم عبادك وإن تغفر لهم او کتی معاف کدوی دا شرط جزا فأنت لیس بعاجز اللہ تعجز نئی معاف کولیشی ولی
انک انت العزیز. پوه نشو دی باندې. دویم شرط وین تغفر لهم کتی معاف کی جزا فانت لیس بعاجز تعجز نئی ولی زگت زورور و حکمت والی. دا خود عیسیٰ علیہ السلام کلام دے چه اللہ تبا قیامت کو رضوئی. یو ځل پیغمبر علیہ السلام تهجد تپاسیدو او دا آیت مخی تراغے. نبی علیہ السلام بار بار ویلی اقبل امت تب اشارہ کولا ان تعذبهم الا زما دی امت لکت عذاب ورکی دوی بچر تلار چیستا بندگان دی اسم نشکولے فینم عبادک وین تغفر لما پتی معاف کی الا تانا سوک تپوس کول والا نشت دی چه دا دی ولی معاف کرلو. ټول شپه نبی علیہ السلام دا آیت ویلی او جړلی. سار جبریل علیہ السلام راغی. اللہ فرمائی انا سنرزیک فی امتک زر دے چه دا امت مبارک با تا زڑیر خوشحال کما تا بزن خپکوما. اللہ راولی گلما اللہ اے زما محبوب تو آیا چه تم جاڑا دا امت مبارک با تا زر خوشالکم. نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام تو فرمائل زما یو امتی پا جہنم کی زب خپائیما علا بازا خوشالا شم چه طول مسلمانان جنت تا چی دی اغراشی. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. نظم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دو امت تا پارا طول اشپت جاڑی او مت د پارا معافی د الله نه غواړي. وین تغفر لهم او کته دوی معاف کی اے الله ته معاف کی تعالی څوک تاسو والا نشته دی. انک انت العزیز یقینا تو زور او حکمت والی. قال الله بو فرمای هذا یوم داورز يرفع الصادقین صدقهم فیضا ور کی رشتین خلق وتا د دې رشتین والے لهم جنات د دوی پار بجنتونه تجری چې بهيږي من تحت الانهار لاندې داغین نیرونا خالدین فیها وسیق ببدی کی ابدا نمیشه د پارا. رضی الله عنهم راضی به الله د دوی نه ورضوا عنه دوی برادی د الله نه. ذالک الفوز العظیم دا کمه بد ډیر لویا. لله ملک السماوات. دې کې د ټول صورت خلاصې ته اشاره ده. صورت کې څلور خبرې وی کته او دو خبرې وی نفي د شرک فی التصرف او نفي د شرک فعلی. اختیارات الله دی لله ملک السماوات والارض. الله د پاره باشه د اسمانونو او د زمکو د وما فیهن او څه چې دی پدې کې دی هر کله چر صد الله شو نو حلال او حرام دا اختیار د الله دی. ځان حلال او حرام مجوڑوئی. نو دویم شرک فیلی طرف تم اشاره رالا. وهو على كل شيء قدیر او یقینا اللہ پر یو چیز باندې قدرت والده. سورت انعام دا مکی سورت تے ترتیب لحاظ سرا شپگم نمبر شو او نزول لحاظ سرا دا 55 نمبر صورت سو 55 نمبر. بعد صورت حجر و قبل صافات. بعد حجر قبل صافات. زمانہ د نزول دا دور اخیر د مکی مکرمه دی. تاسو ما پاول ورځ ویلی دور اخر هغه درې کال دی د مکی چې کوم سخت کلونه دي تکلیفونه پکې زیات. لہذا دلته به د صبر خبره ډیره زمانہ د نزول دور اخیر د مکی لہذا د صبر تلقین په پکې ډیری. کلمات د دې صورت 3114 کلمات دي. حروف 12935 12935 دا حروف دي.
ربط دلتا بیان د دلائلو دے په نفی د شرک باندې تفصیلا سورۃ مائده کې اجمالا او دا تفصیل بعد الاجمال نشو کوي حالتا اجمالی دلائلو دلتا تفصیلی دی نو تفصیل دے د دلائلو په نفی د شرک باندې تفصیلا دویم ربط مکی صورت کیو چی عیسیٰ علیہ السلام او مور آغا تعالی اختیارات نو ورکڑی دلتوی اللہ اچھا تم ندی ورکڑی او دا تعمیم بعد تخصیص مکی خاص اوس عموم دریم ربط مکی داو ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبہ بحیرہ و سائبہ اللہ ندی مقرر کری دلتا فرمائی څنګه چې دغه تاسو ځان جوړوي نو نور سيزونم دي من الحرث والانعام فصلنا بدوی حرام والسابی به حرام ول او دلتا باقی تحریمات غیر الله وای باقی تحریمات غیر الله چې فصل دے ساروی دی سلورم دا دے چې دلته دا بیان دے مضامین بالعکس دی کتاسو تیادی التا اول نفی دا شرک فی تصرف و دویم شرک فیلیو دلتا شرک فیلی مقدم دے شرک فیلی مقدم دے دا الربط نشو خلاصہ پدی صورت کے دو حصی دی پاول ایسا کے رد د شرک فی تصرف او باغی باندی 11 دلائل عقلیه دی 11 دلائل چې داغه تعلق د عقل سره دی اول ایسا کی رد شرک فی تصرف پای باندې 11 دلائل یو دلیل نقلی دی د ابراهیم علیه السلام نه او یو دلیل نقلی دی د امم سابقاونه نو ټوټل 14 دلائل شو ټوټل څو شو پاول ایسا کی 14 غیر دلیل عقلیه یو دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام نه تفصیلا د نور انبیاء نه اجمالا نو 12 13 او یو د امم سابقاونه او 14 دلایل شو ټوټل د منکرینو د سوالونو جوابونه هغه به بعض سوالات کول دلته جوابونه راغلي دي او داوی د نمنلو وجه نمنلو چې ولې دوی نمني او طریقه د تبلیغ دا پاول ایسا کی پدویم ایسا کی رد د شرک فیلی بار بار چې ځان یو شی محرم وي الله چې کوم سيزونو له عزت ورکړي دا غي تعظیم کوي او یو پکې دلیل نقلی تفصیلی دی یو پکې وحی دی گویا په دویم ایسا کی دو دلائل دي یو دلیل نقلی او یو دلیل وحی او باخر کی یو رکو دا چې هغه کې د تحریمات الله بیان دی او باخر کی به یو اعلان دی ان ربک سریع العقاب دا ټول سورۃ سره تعلق کو دې سورۃ عمل وکړو الله باندې ګناہوں معاف کی او کو دې نه مانو عذاب بدل درکې حدیث کے راضی دې سورۃ فضیلت داوی یو ځل باندې ټول سورۃ نازل شوه دی یو سورۃ فاتحه اپ یو ځل باندې مکمل سورۃ راغله او یو دا سورۃ انعام او حدیث کے راضی چې 70,000 ملائک دې سره راغلي وو چې دا سورۃ کله نازلې دو
او 70,000 ملائکو تسبیح او تهلیل چې دی هغه ویلي. بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې دا صورت ویلي نو دغه 70,000 ملائک یو ورځ او شپه ویونکي د پاره دعا چې دی هغه کوي، ویونکي د پاره دعا کوي. الحمدلله. او تاسو ته یادې ما ته ویلي د قرآن 4 حصې دي، یاد درته. اول حصہ فاتحه نه تر انعام، دا دې نه دویمه حصہ شروع شو. په اول حصہ کې بیان د خالقیت او الله عز خالق، دلته وس الله عز تربیت کوونکی هم زیما، مربی هم زیما. نو دویمه حصہ شروع شو. الحمدلله الذي تمام تعریفات د غزاد د بار دی خلق السماوات والارض، پیدا کړی د اسمانونو او ځمکه. دا دلیل عقلی. وجعل الظلمات والنور، او جوړی کړی دي تیاری او رڼا. ثم الذين كفروا، دا ثم استبعادیه دي. تاسو ما ویلي ثم استبعادیه چې دا خبره ډیره بعیده ده د عقل نه، چې تاسو شرک کوئ. د ایتونو نه بعد پکار تاسو خبره منلې وي. ثم الذين كفروا بهذا كافرون بربهم، د خپل رب سره يعدلون برابري سبب برابري، يعدلون غيره به، يعدلون غيره برابري غير د الله نه د الله سره. هو الذي الله غذات خلقكم، تاسو پیدا کړی من طین د خټینا، ثم قضا اجلا، بے مقرر کو اجل د مرګ، اجلا للموت، وای اجلا للموت دیت اجل صغرا وی، و اجل مسمى او بل وقت مقرر اجل کبرا عنده چې د الله سره د قیامت. اجل صغرا دا سړی مرګ، او اجل کبرا هغه موت ته. نو ګورئ واجل او بل اجل مسمن مقرر معلوم عنده د الله سره چې قیامت دی. ثم انتم تمترون، به تاسو شک کوئ. وهو الذي الله ذات في السماوات، چې هغه معبود دی په اسمانونو کې، او فی الارض او په ځمکه. یعلم پوهیږي الله سرکم په پټو خبرو، وجارکم په ښکاره. ويعلم ما تکسبون، او پوهیږي الله چې تاسو کوئ. وما تاتيهم زجر، نراوړي ای پیغمبر ته دوی ته من آیتین یو معجزه، یو آیت من آیات ربهم، د آیتونو د رب لا الا كانوا معرضین عنها، مگر دوی دا غینا اعراض کوي. عنها چا پر متعلق معرضین، الا كانوا مگر دوی عنها دا غینا معرضین مخړون کی. فقط کذبوا، یقینا دوی تکذیب کو د حق خبرې. لما جاء مرکلا چې دوی ته حق راغی، فسوف یاتیم زرد را بشی انباء حقیقت، ما دا غسیز کانو بی استازیونو چې کم پورو دی ټوخی کوي. دو قیامت او آخرت پوری ټوخی کوي. الله زرد داغه حقیقت بدوی تخکارش. فسوف زرد یاتیم را بشی دوی ته انباء حقیقت، ما دا خبرو کانو بی چې دوی داغی پوری استهزاء کوونکی. علم یارو توقیف دنیوی، اے دوی نگوری کما لبنا سمر ما حلا کردی من قبلم د دوی نمخی. من قرن امتنا، قرن امت پیڑی، مکناهم طاقت لما ورکڑیو فی الارضی پزمکا، ما دمرا طاقت لم نمکن لکم چاگمی تاستن دے در کڑی. وارسلنا سماء، را لگریو ما دبرنا لیم پدیبانی مدرارن باران پشیبو شیبو. مدرارن دا مفعول مطلق دیخو من غیری لفظی. وجعلنا الانهار، او جوړ کړیو ما نیرونا تجری چې جاریو من تاتیم د دوی نه لاندې، یعنې لاندې د بوټونه. فاهلکناهم، ما هلاکو بذنوبهم د ګناهونو په وجه. وانشانا پیدا میکړو من بعدهم د هغوی نه وروستو قرنا امتنا آخرین نور. ولو نزلنا علیک کتابا، جواب د سوال سورت بنی اسرائیل کی ذکر دے.
सूरत बनी इसराइल 93 नंबर आयात, बनी इसराइल आयात नंबर 93 अलता सवाल जिक्र दे आगदा दे आओ तरका फी समा आसमान तो खीजा वलन नुमिन लिरुकियका हत्ता तुनजिल अलैना किताबन नकरउ आसमान तो खीजो दाग देना साबित किताब पूरा रावड़ा चमंगे तिलावत अल्लाह फरमाई कज़ किताब नाजिल कमा दी पे गुती मुइदासी बेईमान नरौड़ी वलो नज़लना कद नाजिल कमा लेका बताब ने पैगंबरा किताबन किताब फी क़िरतासिन लिखले शेवे भी पपाणु की फलमसु बिअयदीहिम दी बे निसी पखलुला सुनु की लक़ाल الذين كفروا खामा खौबो काफिरान इन हाज़ा नदेदा इल्ला सिहर मुबीन मगर जादू दे खारा वक़ालू बेमेतराज लौला नुज़िल अलैहि वलिन नाज़िली के पदे पैगंबर बानी मलकुन फरिश्ता सूरत फुरकान की वही फयकून माहू नज़ीरा दाब तकरीरू की फरिश्ता बपासी आग में तायीद की फरिश्ता वली नरादी जवाब वलो अंज़लना मलकन कज़ा फरिश्ते नाजिल कम बेख बफौरन अज़ाब राजी बेख दी तज़वक़ न वरको वलो अंज़लना मलकन कज़ा नाजिल कम फरिश्ता लक़ुदियल अम्रो फैसला बची कार दा अज़ाब अम्रुल अज़ाब सुम्मा ला युनज़रून बेबदवी तमौलत मिलाव नशी वलो जअलनाहु मलकन द्रेम एतराज़ मा लिहाज़ा रसूल याकुल तुआम वयमशी फिल अस्वाक़ दसम पैगंबर दे दा डोडई खुरी बाजार के गिरजी दद बची दी अल्लाह फरमाई कदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा फरिश्ता गर्जवले वे बेबम इम्तद इंसान सूरत और शक्ल वर कवले वली जगह चिदी बे कनीली दले फरिश्ता को न कारी बे वेले चे मंग संग उमर मंग तकारी न चिदा चौक दे आपको सूरत में द इंसान वर कवले बे बजी वेल उस मंग न पुई कुछ दा फरिश्ता दो कस दे इंसान दे गोरे वलो जालनाओ कमा गर्दा वले वेदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ता ला जालनाओ मा बगर्दा वले वे रजुलन बशकल दे सड़ी वला लबसना अलैहिम खमखा इश्तिबा बराउस्तवे पदवी बांधे मायल बिसून अगर इश्तिबा चरा वली पदवी बांधे वला कदिस्तो जिआ तसल्लिदा नबी अलैहि सलाम दपारा यकीनन तो खुशबी बि रसूलिन वडेरो पैगंबरान पूरी मिन कबल कस्ताना मखी दा रसूल की तनवीन द तकसीर दपारा दे दीर पैगंबरान पूरी तो खुशबी तादाद अंबिया 1,24,000 या बाद रवायत की 2,24,000 उदी के बे 315 दा रसूलु 315 दा रसूलु और बिंजम के बे उलुल आज़म दी उलुल आज़म इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और आखिर की पैगंबर अलैहिस्सलाम दा पिंजो उलुल आज़म वला कदिस्तो दिया यकीनन तो शवी बि रसूलिन डोर डेरो पैगंबरान पूरी मिन कबल कास्ताना मखी फहाका चापीरशो बिल्लदीना कसानु बांदी सखिरू मिनहुम चटोखे कवली बुद्वी की सिह चापीरश मा हगा अज़ाबो कानू भी यस्ताज़िऊन जुदिया पूरी टोखे कवली कुल वतसीरू फिल अर्द तखफीफ दुनवी वगर्दई पज़मका सुमंजुरू बे उगोरई कैफ काना संगौ आक़िबतुल मुकद्दिबीन अंजाम द द्रोगजन कउनको चाद पैगंबरानो तकज़ीब करो अंजाम सश कुल लिमन मा फी समावात दलील अक़ली द्वेम आउदी तवी अला सबील एतिराफ मिन अलखसर मुकाबिल मनी इकरार कई कुल वतसीरू फिल अर्दि वगर्दई पज़मका सुमंजुरू बे उगोरई कैफ काना संगौ आक़िबतुल मुकद्दिबीन अंजाम द द्रोगजन कउनको कुल लिमन मा फी समावात दा दलील अक़ली द्वेम नंबर
چا دپاره دي ما فی السماوات اسمانونو کې د او څه بزمکا قل لله او ته دا ټول د الله په قبضه کې دي كتب مقرر کړی دی على نفسه په خپل ځان باندې مهرباني الله ما په ځان لیکلې چې زبا مهرباني په خلقو کوما تعبیر رحمت الله علیه دلته واجبہ نقطه لیکلې ده فرمایي دا الله رحمت دا په جهنميانو باندې هم دی څنګه او عذاب دی رحمت څنګه شو هغه الله قادر دی چې عذاب ولسکی زیات کی نو رحمت شو کنه ځکه دا الله قدرت کو ختميږي نه او داغي باوجود الله عذاب نه زیاتوي نو باغیم رحمت شو كتب مقرر کړی دی الله په ځان باندې مهرباني کولو لا يجمعنكم خامخا جمع بكتاس الى يوم القيامه اي في يوم القيامه د قیامت ورځ لا ريب فيه نشته شک پدې کې الذين خسروا انفسهم اغذان چې تاوان رسول دي خپل ځان ته فهم لا يؤمنون او ایمان نه راوړي ولقو دا دریم دلیل عقلی دی ولقو دا لفظور ورکی ولده ولهو او دا اللہ پا قبضہ کی دی ما سکن فی اللیل اغا چر آرام کی دشپی والنهار ونشر فی النار او دورزی گرزی سکن فی اللیل والنهار اے ونشر فی النهار سورة فرقان 47 نمبر آیات علی ما ورز د ګرځېدو د پاره جوړه کړې ده دیم سکنا په معنا د وسیدو سره شي به تقدیر ته ضرورت نشته ولو د الله په قبضه کې دي ما سکنا چې وسیږي د شپې او د ورځې او السميع العليم الاوریدون کې دی علم والا قل غیر الله يتخذ وليا دا طریقه د تبلیغ الله دې ارس داغه په قبضه کې دی زی پیدا کړی ما وغز پریدم او بل څو کارساز ځان لپاره مقرر کړ قل وتو غیر الله غیر الله نه اتخذ وليا جوړ کوم د ځان لپاره کارساز فاطر السماوات الله پیدا کوونکی د اسمانونو دی او د ځمکې دی او هو یطعم الله طعام ورکوي ټول خلق او ټول مخلوق ته ولا يطعم ولا لسوق ډوډۍ نشي ورکولې قل انی امرتو دیمه طریقه ما تمر شوه دی انا کونا چې شمد اول من اسلم اول د تابعدارونه زب اول نمبر د الله تابعداري ولا تكونن ما تمر شوه دی مکی غته من المشرکین او د مشرکانونه ولا تكونن ای امرتو ما د امر شوه دی چې ته مکی غته مشرکانونه قل انی اخاف طریقه د تبلیغ درې وتویز ایریگما این عصیتو ربی کما نفرمانی وکړه د خپل ربنا سن ایریگم عذاب یومین دا عذاب دا مفعول به دی دا اخافو دپارا اخافو دیریگما عذاب یومین عظیم دلی ورد دا عذابنا این عصیتو کما نفرمانی وکړه عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ چکلا خلیفہ شو د سلیمان نفس سلیمان ابن عبدالملک آیا چکلا خلیفہ شو نو د خزه د بادشاہ لور وا فاطمه نومیو پلارم بادشاہ نکیم بادشاہ ورونم بادشاہانو او باخر کې خاوندم بادشاہ شو نو خزه تی ویلې دا زیورات راکا دا د بیت المال کې جمع کوم ول دا مال پلار جوړ کړی ول پلار تعالی د مسلمانانو د خزانه نه درکړي دي قیمتي کپڑے د بچو دا ټولې جمع به خپلوانو ته ویلې خپلوان ټول مالدارو د ډیر وخت حکومت کې را روانو دا وینې پیسې واغستې او ویوتا درخواست کو چې موږ خو ستاسو رشتہ دارانی شریعت کې د رشتہ دارو ډیر حقوق دي نو ته جواب کې دا آیت ولیکو اړ یو خپلوان ته خط ولیکو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم او دا نن مې کې خلیفہ شوی
او بس د پاسه 2 کاله حکومت یې وکړو بیا ول خپلوانو زهر چې دی هغه ورکړي او زهر یې د یو نوکر په لاس نوکر به ونیو چې تا په دې خوراک زهر اچولي ویلاو ویل څومره پیسې درکړي ویل 1000 ویل راوړه 1000 یې ترې واخیستلې هغې بیت المال کې جمع کړي نو عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه دا مجدد اول پیغمبر علیہ السلام فرمایي 100 کاله پس به الله زما امت کې داسې سړی پیدا کړي چې هغه به تجدید د دین کوي نو مجدد اول څوک عمر ابن عبدالعزیز او بیا علما فرمایي چې کېدای شي دا یو جماعت وي یو کس نه لکه د دیوبند علما دا مجددین دي په دې زمانه کې زګه چې د مجدد دا دی چې کوم د دین طریقې وي خلکو پریخي وي هغه بیرته سکی راجوندۍ کی سنت طریقې د دین احیا او الحمدلله هغه د دیوبند علما په قسمت کې الله لیکلی دا یا وخت داسې و چې هغوی ویلي چې دین بالکل ختم شوی و رسمونه رواجونه ګرځېدلي وو سنت طریقې ورکې شوې وي چا د هندوانو په طریقو باندې به ژوند تېرو چا د سیکانو اسلامي طریقه د نبی علیہ السلام هغه خلکو نه ورکه شوې وه الله دیوبند علما پیدا کړو او هغه د دین احیا دوباره چې دی هغه وشوله نبی علیہ السلام فرمایي زما په امت باندې الله ډېر مهربانه دی وخت په وخت باندې به داسې کسان پیدا کوي چې هغه به د دین احیا کوي دین به بیرته چې دی هغه راژوندی کوي یو مجدد الفسانی رحمت الله علیه هغه مجدد صاحب هغه 100 کاله پس مجدد دغه شانتي شاه ولی الله رحمت الله علیه هغه علما وایي چې دا مجدد او بیا هغه نه پس د دیوبند علما دا الحمدلله نن په ټوله دنیا کې دوی د دین هغه نوم چې دی هغه اوچت کو د پیغمبر علیه السلام طریقې بیرته راژوندۍ کړلې هغه چې خلکو پریښې وي هغه بیرته عملي زندګۍ کې راغلي درس به جاری